Utbauiantiu. Amor بې پاره جواري دی هېڅوک راسره تعاون نشته. موږ دغه شان در په در ګرځو. موږ د خپل دا لپاره انصاف غواړو. زما مور چې دا ډېره زیاته ناجوړه ده پاله جواري ده پلار بې نشتی. تره زموږ سره تعاون نه کوي ماما زموږ سره تعاون نه کوي زموږ سره هېڅوک نه ورتېږي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم ملب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی که ګرانو کتونکو تاسو ګورئ زما شاته د انصاف تله ده خو انصاف ډېر مشکله دی. دغه دوه خویندې چې دې وخت کې ولاړې دي د اصل کې شپږ خویندې دي. یو ورور هغه په بېدردۍ سره ووجلی شو. او د انصاف دپاره دا خویندې در په در خورې په سر کله یو عدالت کله بل عدالت کله یو خوا کله بل خوا دغه منډې وخي. یو خوا غریبي ده بل خوا نارینه نشته او بل خوا انصاف چې کوم دی نو هغه ورته ګران دی او د خپل رور دپاره انصاف غواړي او راتلونکي وخت کې ورته خطره ده. نو هغه خطرې نه خو دوی ځان ساتي چې موږ ته دمکې راکوي دړاکې راکوي. نه د سوات پولیس اوري او نه د سوات پولیس ته توجه راکوي. دا د سیدو تاڼې د سوات کیس دی. نو په دې باندې به خبرې اترې کوو. دوی به په دې باندې څه وایي راځئ چې د دوی دا خبرې وورو. دا دوی چې چېرته لاړی څه وایې په دې خبره؟ مونږ د دې پورې پروسیکیوشن پورې لاړو او د دې نه مخکې به هم مونږ ځو. زمونږ دا ورور مړ شو او زمونږ دپاره اوس انصاف نشته او مونږ چې د انصاف دپاره پروسیکیوشن پورې راغلو او مونږ مخکې هم تلل غواړو چې مونږ ته انصاف میلاو شي. دغه خلک زورور دي څه وجه ده داسې چې دوی خلکو پیسې چلوي دي او ضمانتونه یې ول وشو بس او موږ په دوی باندې دوباره اپیل کول غواړو. د سوات د پولیس رویه تاسو څنګه ده؟ د سوات پولیس موږ ته توجه نه راکوي او نه عدالت راکوي ځکه موږ د دې ځای پورې رالو. تاسو وزده شته؟ نه څه موږ څه نشته. څنګه څه نشته؟ موږ تره لرې نشته نه ماماګان شته ترویان نشته نه ماماګان شته نه لکه هېڅوک زموږ سره نشته دی. زموږ د تعاون هېڅوک زموږ سره نشته. ځکه زما موږ خویندې یو. مور بې پاره جواري ده هېڅوک راسره تعاون نشته. موږ دغه شان در په در ګرځو. موږ د خپل دا لپاره انصاف غواړو. زما مور چې دا ډېره زیاته ناجوړه ده پاله جواري ده پلار بې نشتی. تره زموږ سره تعاون نه کوي ماما زموږ سره تعاون نه کوي زموږ سره هېڅوک نه ورتېږي. زما وړې خویندې دي موږ شپږ تنه خویندې زموږ سره هېڅوک د مدد نشته او دا پولیس زموږ سره تعاون نه کوي. موږ د کوم ځای په ورال خو زموږ سره تعاون د کولی هېڅوک نشته دی. زما یو ورور او شپږ خویندې عیر عالم داسې په مرګ وژلی دی چې دا د تپوس وس څوک نشته دی. تاسو چې کله چېرته لاړ شئ نو ډیمانډ خو به هم د خلکه کوي رنګ خبرې هم کوي بیا پیسې هم نه وي. پیسې راسره هم نشته دی او دا خلک به راځي زموږ د کور خواته موږ ته دا کنځلې ویلې کوي. زموږ دښمن زموږ د کور خواته ګرځي. زموږ دا دښمنان نه دا زموږ د کور خواته اوړي راوړي او موږ ته دا خبرې او دا ورونې او دا کوي او وایي چې ورو دله ووجله وایي تاسو څه کولی شئ نو وس وکئ. و د دې خبرې سره زموږ هېڅ لار هم نشته دی. دمکې هم درکوي؟ دمکۍ خو راکوي وایي څنګه به د لرورو چې دغه شان به تاسو ووژنمه او زموږ لکه هېڅوک د تعاون نشته دی. زما مور دا پاله جوالي په کټ کې پرته ده. جی او زه ښځه ذات یم او زه د دې ځای پورې راوتلې یم او زه به مخکې هم نه شاته کېږم. زه خپل ورور دپاره انصاف غواړم او زه به د خپل ورور د دغه نه شاته کېږم. زما یې ټول خپل وروڼو خویندو ته خواست دی زما سره ودرېږي او د سوات خلک دي زما سره ودرېږي چې د خپل ورور دپاره انصاف وغواړم او ما ته زما ورور دپاره انصاف میلاو شي. زما سره تعاون وکړي چې سبا ورځې بل انسان داسې نه راپاسي او داسې یو کار نه کوي چې داسې ظلم د بلې تورسري سره نه کوي. دا ډېره ګرانه خبره ده. نو ته چې ځې دلته کې راځې دونه لرې راځې نو لکه خرچه کرایه ده دا بس د یو بل نه یو قرض کړي او بس راځو پې. ګرانو کتونکو تاسو دغې خویندو خبرې واورېدې ډېر د لرې نه دلته راغلي دي. دلته هم د وکیل سره مشورې خلک د رنګ رنګ خبرې ورته کوي. نو دلته کې میلو کړل زموږ به د سوات وکیلانو ته هم دا خواست وي انشاءالله راتلونکي وخت کې وکیل به هم ورته زموږ د طرف نه راځي. زما سوات چې څونه وروڼه دي میډیا والا نو دا خویندې راوتلي دي انصاف دپاره چې موږ ته انصاف میلو شي او میدان ته راوتلي دي
غربت هم دی سړی وکره نشته خپل خپلوان هم ترې لاس اخیستی دی د دوی د وینا مطابق چې مخالفین هم زورور دي سرکار کې لاس رسی نو په دې وجه څوک نه ودرېږي خو بیا هم دا بهادرې جنکۍ دي چې په دې حالاتو کې میدان ته راوتلي دي تر هغې موي نه په ارام کېږو تر کومې چې انصاف میلو شي هغه بله خبره ده چې د پاکستان نظام عدلیه پولیس د جولاګي د جال مثال ورکوي غټ جولا توزي وړوکي ورکې ګیریږي خو پولیس صحیح تفتیش کړی وي نو نن به دا کړېدل نو خو د دوی تفتیش ډېر ناقصه شوی دی د هغې په وجه باندې د دوی کسان چې کوم دی هغه خوشي شوي دي خو دوی اوس اپیل حق لري او اپیل کوي نو الله دې کي چې دې ته انصاف میلو شي یا د کلي علاقې خلک دې کې رامنځته شي او د دوی په سر باندې لاس کېږدي او د دوی دا مسله په غیر عافیت سره هغه خلکي نو په دای کې هم موږ بل چې څوک شته دی نه او هغوی میدان پرېږدي نه هغوی وایي چې موږ به منډه وخو نو د دوی د منډې ته هم چې وګورو نو بیا ورسره ودرېدل پکار دي د سوات خلکو باندې غږ وکړو په مسافرو یې غږ وکړو په شتمنو یې غږ وکړو ایخ په نیغه ورسره رابطو کې خلک بې ځایه تنګول کوي کالونه ورته کوي دا به وکړم ما ته یو کس کال کو چې یاره به زه ورسره خبرې کومه خبرې دې ورسره وکړئ خلک چې خبرې کوي څه وایي بس خلک داسې نه وایي یا تاسو ته پیسې درکوي یا بس اواز تنګول کوي تبوسونه کوي او بس هسې د فضول خبرې کوي فضول خبرې کوي ما ته لندن نه یو کس کال کو ته ما سره ملو که ښه دې ته مو وي خبرې نو څه بس ما سره خبرې کوي لکه ته دې ما ته شفارس کوي چې تا سره خبرې کوي نو څه چل به وشي ټوله ورځ د سره خبرې کوي زه څه چلو شو د خدای تعالی بنده خو مسلمان او واقعي خوږېږي پې نو نن چې دوی دا دلته کې راتلل نو پیسې قرض کړي دي په قرضو باندې چې انور دا پایار صحیح دا کړی وی نو نن به دا دغه نه نن به هغو ته سزا میلاو شوې وه او پایار غلط شوی دی نو دا انور هم غلطي پکې ډېره زیاته کړې ده انور دا تانیدار دی جی بالکل د سواد سعید تانیدار دی او بیا دا خبره چې زموږ په د انور په کور کې خپل هم تورسري زما خور سي اول د دې لپاره یې وغوښته چې روغه راځه موږ تاسو له روغه راولو ډېر کم لب میریج په هغه کیس کې نو چې رای وستن بیا به ډکه تاڼه کې ډېره پیغورونه ورکوي چې ته مټې زه ترې دا او د زما د خور سره د پیغور هېڅ حق نه لرو د خپلې تنخوا سره د خپل دغه سره حق و ما د خور د پیغور سره د هېڅ حق نه لرو ګرانو کتونکو ظلمونه شوي دي خدای خلکو ته وایم چې بې ځایه تنګول مه کوئ دې ټایم کې دوی الریډي زخمي دي او تاسو پې نور دغه د دوی نه خبرې نه کېږي ښه د دوی دا خلل ته چې خویندې دي او پرور خفه دي نیازبین رورو یو رورو شپږ خویندې دي نو جون دغه د کړمو سره الریډي مخ دی او تاسو نور هم چې کوم دی دا مخ کوئ نو دا ظلم کوئ الله دې کړي چې دوی ته انصاف میلو شي